مېوه که د مرغۍ پوهېږي نو هم به میلاو شي خو ځان را ورسوئ. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګورئ مخامخ مین جی ټي روډ د کم چې چک درې نه ته مرګري د تله ده دا اوسکای دا او د مخامخ چې کوم نو علي خان میگا مارټ دلته جوړ شوی دی. یو ډیر لوی میگا مارټ دی او دلته مونږه ورزو د نګورو چې په دې میگا مارټ کې چې کوم دی نو سمې لاوي کې دا بهر خو دغه موټر د ماشومان چې کوم دی نو دا پرتی دي دغه ور سره چې کوم دی نو بهر بنینونه او بلوزونه چې کوم دی هغه لګېدلي دي. امیر نوشاد حاجي صاحب سماجي شخصیت د زموږ مشر د زموږ مرګره دی هغه موجود دی. علي خان هم موجود دی. دا خو دلته بهر موجود دی خو دننه په دې مارټ کې څه دي دغه زه تاسو ته ښیم. دا بیخي انټري دا په دې کې چې کوم دی نو لاندې دغه د ماشومانو بالونه پراته دي خو ډبرې نه دا چوینګم دي دغه ډرای فروټ دي او ورسره چې کوم دی نو دا بېدانه ده دغه چاکلیټ او پیپرمیټ دي او دغه شانته د دغه سیزونو د چنګمو دا سیریز چې کوم دی نو دا د دې ځای پورې راغلی دی. بیا لاندې پکې چې کوم دی نو دا بسکټ دي دغه هم بسکټ دي او دې سره چې مونږ بیا مخکې ځو نو دا بیا نور سامانونه پراته دي هم دغه سیزونه دي خو په ډبو کې پراته دي. دې خوا لاندې که مونږ وګورو نو دا هم د ماشومانو دپاره دغه چاکلیټونه او بسکټ دي په یو بل انداز باندې. دې خوا چې راځو دا بیا بسکټ دغه هم د بسکټو یو سیریز چې کوم دی نو دا پروت دی دغه لاندې هم پراته دي او دا تاسو به وایئ چې ټول بسکټ دی خو د به هر حال د دې بسکټو د ایریا نه به چې کوم دی نو مونږه یو بل ځای ته راوځو. دا هغه کیلونې چې کوم تاسو ته ما بهر وښوې نو دا بیا دلته د ماشومانو لپاره دا کیلونې دي دا پرتې دي دغه شانته دا سیریز راغلی دا موټرې دي دغه موټرې دي او بیا پسې دا ټرکونه شاول او دغه چې کوم سایزونه باندې دي دا د ماشومانو د لوبو دپاره چې کوم دی نو دا دلته په دې میگا مارټ کې چې کوم علي خان میگا مارټ دی د اوسکای سره او د جوړ دی په مین جی ټي روډ ته مرګره چک دره باندې. دی خوا بیا دا ایریل ورسره د سرپو سیریز دی او دغه شانته ورسره دا بیا نور چې کوم دی نو آرفک او د باتروم چې کوم سیزونه د هغه سامانېږي پیمپرز نن سبا ډېر زیات ضروري دي او د هر کور د هر ماشوم د هرې زنانه ضرورت دی پیمپرز. دی خوا بیا لیز دا خانه پکې د دغې ده دا هم بیا چې کوم دی نو د فافړو د کورکورې خانه ده او دا بیا دا میچلز دغه هغه دغه دي چې کوم په دغه کې استعمالیږي سار په نشتو کې دغه طرف بیا دا دغه شانته دا سیریز دی او بیا دې طرف ته چې مونږ راځو نو دا بیا کیچاپ او چارلی دغه شان دا بره دا بیا مسالې دي چې کومې په سالنو کې چې کوم نه په کورونو کې استعمالیږي دغه هم دلته کې موجود دي. دا هم دغه سیریز دی دا خانه بیخي د لاندې پورې چې کوم نه دغه سیزونو تللی ده ورسره بیا دا خانه هم ده او دغه سیزونه چې کوم دی اچار دا بیا په ډبو کې دلته موجود دی او دغه بیا چې کوم دی نو مالګه ده پکې لاندې دغه هم ډېره اهم سیز دی. دا هغه خانه ده چې کومې کې دانیا او زنکۍ او بیا نور ګرم مسالې چې کومې استعمالیږي دغه سیزونه دلته کې پراته دي. دغه شانته بیا نوډلز چکن دا چې کوم دی دغه سیزونه دا د نوډلز خانه د نوډل نه یې خپل هم څه نوم دی پالش دستانې ترمسونه د ماشومانو د پیو کوم چې بیبیز دي د هغې دا سامان هم دلته کې چې کوم دی نو پروت دی. دا جورابې دا بیا د جمی د زنانو او ماشومانو لپاره چې کوم ټوپۍ دي
د پسرولو د هغه پرتی دي، د لاندې جورابي دي. دا بیا شیمپوانو سیریز چې کوم دی نو دې ته مونږ رالو او دغه ټول قسم شیمپوان چې کوم اکثر چې کوم دی نو خلک غواړي اکثر د چا سره نه میلاویږي، خو دلته په دې خانو کې دغه ټول څیزونه چې کوم دی نو دا موجود دي. هغه رنګونه چې کوم په سرونو باندې لګي نو هغه هم دلته دغه بره سیریز دی، دا پسې بیا لاندې سیریز دی، دا پسې بیا چې کوم دی نو پانس کریم دی، دا د کریمو خانه ده. دغه لاندې بیا هم پسې دغه خانه د کریمو تلې ده او دا د هغه ځای پر رسېدلي صابونونه چې نن سبا ډېر زیات ضرورت د هر کور د دغه دا پکې چې کوم دی نو ګړی پرتې دي. دا سپریګان دي، باډي سپری دغه او ورسره بیا دغه شانتې دغه بره هم دي، دغه هم ایر فریشر دي په کمرو کې او په ګاډو کې خلک استعمالوي. او دغه چې کوم دی نو بیا عام سپریګان چې دا موجود دي. دا نالي خان ستاسو بچی دی، مخ کاره که کنه زما جانه د ده په شا باندې چې کوم دی نو دغه سګرټ دي، هغه هم دلته میلاویږي. او دا د ډرای فروټ دغه ده. دا بیا نور سامان چې کوم دی دغه تیل، ویسلین او دغه رنګ دغه سامانونه دا پکې د خونانو تیل دي، آلیو دغه هم د خونانو او اوس په لږ بهر وځو. او بهرحال دغه کتابونه چې کوم اکثر د خلکو په روانه کې ضرورتي هیري شي نو که چېرته په لارې تللی او ستاسو رایاد شو نو دا هم دلته کې میلاویږي. دا بیا دغه پیمپرز دی، د هغې سلسله ده. ها ور یو منټه دا خو دا شو. بیا چې کوم دی نو دا ټیشو پیپرز 1 سیریز پروت دی، هر قسم په هر سایز کې. دا ډبي چې دی نو دا پراته دي دغلته تاسو کتل دا دي. دغه بیا پی دا هم ډېر ضروري څیز دی چې اکثر پسې خلک میډیکل سټورونو ته ځي او په د خلکو اکثر یې هیري، خو فرض که د چا نه هم هیرېږي نو هغه علي خان میګا مارټ اوسکی چې کوم دا دلته په اوسکی کې موجود دی، دا څیزونه تاسو ته دلته کې میلاویدی شي. دا هم د ما په خیال پی دی که نه، او دا هم پی دی. دغه بیا جوسز، دا جوسونه، دا هم جوس، دغه جوس. او بیا دا هم چې کوم دی نو دا جیم او جیلی سیریز دی، دا د کارخانه دلته تاسو وګورئ. دې نه علاوه نور پکې دا اوس د خانې ته چې موږ رالو دا د زنانو دپاره ډېر اهم ضرورت دی. پرس او چې چېرته هم مطلب دا چې زنانه ځي کاغذ سکول ته ځي که د چا سره کوم قاعدې له ځي نو پرس د هغې بنیادي ضرورت دي. نو دا پکې چې کوم دی نو هغه پرسونه دلته ګوره دا پراته دي، دا هم پرس دي، دغه خو خیر دغه دی. او دغه شانته دا تولیې، دا بنینونه او بلوزونه څنګه چې ما تاسو ته بهر ښولي او ویزان دو. دا د خوراک سامان دی، چینی او پلس دالونه، لوبیا، بیا د دال هر قسم دال چې دی نو دا هم دلته دی. دغه لاندې سیریز ته که موږ لاړ شو دا پکې بیا وریجې، دغه لاندې پاس چینی مې ووې په تیلو کې پراته دي، دغه پکې غوړي دي. او دغه لاندې وریجې دي، دا پکې بیا یو بل قسم او وریجې چې کوم دی نو دا پرتې دي. او دغه شانته په دې سیریز کې دا چای د زما خیال دی نو دانېدار تفال او ورسره چې کوم دی نو وایټل د ستورو او دا بیا میچا چې کوم تاسو ته ما مخکې ووې دا یو هر قسم میچه چې کومه ده ښایسته او مزیداره دا دلته کې موجود ده. دغه شانته هلته هم موجود ده. او دا بیا کوم سیریز دی لکه دا تکه میکروني، اچار میکروني، او دا چې کوم دی نو بیا ډرای فروټ، هغه بیا چاکلیټو ته موږ ځو. دغه خو بیا دغه دي، هغه دغې ته څه وایي لکه دې ته څه وایي لکه دا خو ډرای فروټ دغه بل څه شی دی دا بره چې پروت دی ها پاپړ سلانټي. دا پکې چې کوم دی سپیشل قسم هلکه کوپرا ډېره مزداره ده، او غوښ چې کوم دی هغه هم ډېر مزدار دی.
او دا خو میکرونی ده کنه دا میکرونی ده دا خوبانه دا بادام دا پیستا دا کاجو او دا چې کوم دی نو هم وسره کاجو دی او دام کاجو دی لکه دا بل دا قسم او دا دالسی دی چې کوم د جیمی دغه مشغوله ده د ټیبل نو هغه هم دلته کې پرتی دي په دغه قسمونو باندې تاسو وګورئ ډېر مزدار علي خان میگا مارټ کم چې د مین جی ټي روډ چک درین تاسو ځای نو اوسکای سره موجود دی او که د هغه طرف نه راځئ نو بیا هم د اوسکای په مین جی ټي روډ باندې قائم دی علي خان میگا مارٹ وہ سب کچھ جو آپ مانگے دا دغلته ګوره دا پکې بیا چې کوم دی نو دا مشینان دي د جامتونو د نور ضرورت لپاره او دغه شانتې کوم بیا هر نه ګورو نو دلته هم دا سیزونه چې کوم دا موجود دي دې طرف ته بیا دغه د وچو پیو چې کوم سیریز دی نو هغه په هر قسم دغه کې جوسز دا دلته موجود دي او سره شنه پی هم په ډبو کې دي اول پرز او نور قسمونه بهرحال کتاب او کتابونه دي اخري دا تاسو ما دا طرف نم خولیو دا بیا پریزري لګېدلي دي کله چا یخ جوس او هر قسم دغه پکاري نو هغه دلته په دې پریزر کې لګېدلی دی او دا ورسره یو بل سیریز دلته بیا لګېدلی دی د دې وجې نه ها څنګه جي که د مرغۍ پی نو هم به میلاو شي خو ځان را ورسوئ ډېر ریټ هم صحیح کوالټي هم صحیح یو میشي موږ ذموار یو علي خان هم ذموار دی دین ذموار پیسې واپس مطلب چې که د مرغۍ پی هم یې خو لکه حاجي صاحب وایي چې ځان را رسوئ دلته ها دغه بیا نو اوس یو ځلې به زه بیا تاسو ته دا وښیم چې علي خان میگا مارټ بیا د دې ساجد علي خان چې کوم دی نو دغه نمبر دی 0341 1221111 شہزاد علی جکم 0343 9657 283 پروپرائٹر علی خان چکم شاہ زیب خان داغا نمبر 0318 93 په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ ځان له خپل آرډر چې کوم دی هغه اخیستی شي او دا به دررسي تاسو ته علي خان چې کوم دی نو دا میگا مارټ دلته جوړ کړی دی او په مین جی ټي روډ باندې د اوسکۍ سره جوړ دی تاسو هر قسم هر څه ټایم راتلی شئ دلته کې د خپل ضرورت سامان چې کوم دی نو هغه اخیستی شئ ما له اجازه راکړئ د الله په امان